نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سورة النمل نرلسم پارا اولنی آیاتنا دی سورتا سورة النمل وی زکچی پتی سورت کے د نمل چې د میګینوم دی د هغې واقعا بیانېږي. دا سورت مکی سورت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیبی قرآنی سره دا سورت 20 سورت دی. نازل دو په لحاظ سره دا سورت 38 دی. په دې سورت کې ورکوعات 93 آیاتونه دي. په دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې سورت په آخره کې د قرآن کریم صداقت بیان شو او د دې سورت په شروع کې د قرآن کریم صداقت بیانېږي. یا د مخکې سورت الشعراء په شروع کې د قرآن کریم صداقت بیان شوی او د دې سورت په شروع کې هم د قرآن کریم صداقت بیانېږي. یا د مخکې سورت په آخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہداری او د مؤمنانو فضیلت بیان شو. د دې صورت په آخره کې به هم د نبی علیہ السلام ذمہداری او د مؤمنانو فضیلت بیانېږي. په دې صورت کې د شروع د صورت نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اثبات د رسالت دلائل قرآن کریم حقانیت بیان شي. بیا د قرآن کریم د حقانیت نه بعد په دې صورت کې با مختصرا واقعا د حضرت موسی علیہ السلام ذکر شي چې مخکې تفصیل سره بیان شوی دی. بیا به د موسی علیہ السلام د واقعې نه بعد د حضرت داود علیہ السلام فضیلت، سلیمان علیہ السلام واقعا او واقعا د هدهد او د ملک بلقیس داغي شاهی تخت او داغي بادشاہی او داغی نه بعد بیا د حضرت صالح علیہ السلام د حضرت لوط علیہ السلام د قوم واقعات مختصرا بیان شي. داغی نه بعد با د الله جل شانه د توحید دعوا او د هغې دلایل بیان شي. بیا د الله پاک د توحید د دلایلو ذکر کېدو نه بعد د مرګ نه بعد زندگی، علامات د قیامت او د صورت په آخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہداری با الله پاک بیان کی. نو دا مې تاسو ته د دې صورت مختصرا خلاصه ویل. د صورت په اولنۍ رکوع اولنی آیت کې حروف مقطعاتنا یو کلمه راغلې د تواسیر چې دا تاسو ته مخکې بار بار ذکر شي. د دې حروف مقطعات په معنا باندې د الله پاک نه علاوه بندگان نه پوهیږي. بیا به د دې حروف مقطعات نه بعد د قرآن کریم صداقت او د دې فضائل به بیان شي چې دا قرآن د هدایت کتاب دی، د مؤمنانو لپاره خوشخبری دی
او بیا با د مؤمنانو ذمہ داری بیان شي چې مؤمنان هغه خلک دي چې دی به مونږ کوي زکات ورکوي اخرت باندې به یقین ساتي بیا د کافرانو اعمال او د هغې حالت او د هغې انجام به بیان شي بیا د موسی علیه السلام په کوه طور باندې د الله پاک سره ملاقات د الله پاک د طرف نه نبوت او د الله پاک د طرف نه معجزات او د هغې نه بعد الله پاک موسی علیه السلام چې چاته لیږي چې هغه فرعون او د هغه جماعت دي هغه به بیان شي او بیا به د دې انجام مختصرا بیان شي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تواسین الله پیږي په معنا د دې حروف باندې تلك آیات الكتاب تلك آیات القرآن و کتاب مبین د آیاتنا د قرآن او د کتاب واضح دي هدن دا قرآن هدایت دی و بشرا او زیر دی مومنانو تا دا جنت للمؤمنین مومنانو تا نو مومنانو تا دا جنت خوشخبری دا قرآن الذين مومنان غکسان دی یقیمون الصلاة جدیب منزنا قائمی دا مومن کار منز کول دی ویوتون الزکاة دی بزکاة ورکی دا مومن زمداری زکاة ادا کول دی هم بالآخرت هم یوقنون دیو آخرت بانی یقین ساتی داغی دا پارا بدوی تیارے کی ان الذين لا يؤمنون بالآخرت بے شکا کسان چی ایمان نساتی پا آخرت باندی زینا لو اعمالهم من قیستکڑی دی ترد دنیا عملنا فهم یعمهون دیو پاغی کی دی حیران و سرگردان لگیا دی پا دنیا کی په دنیا کې کافران چې دي د مرګ نه بعد زندگی نه مني د هغې د وجې د دنیا په مزو چرچو باندې دي ډېر زیات خوشحالۍ اولئک الذین لهم سوء العذاب دا هغه کسان دي چې د دوی دپاره بد عذاب دي په دنیا کې هم بالآخرت هم الاخسرون دي او په آخرت کې دي تاوانیان وي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او یقینا تا درکولی شي قرآن کریم د طرفه د حکیم او علیم ذات الله جل شانه خپل صفات بیان کړ چې الله پاک حکیم او علیم ذات اذ قال موسی لعلیات وقت وی موسی علیہ السلام خپل اهل تا بیبي وسره د مدین د سفر نه واپس کوله انی آنست نارا یقینا ما اولد اور سآتیکم منها بخبر زرد چه زبراتکم تا د دې اور نا په یو خبر د لارې باندې چې د لارې طرف ته معلوم کو او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون یا وروړم تاسو کروټه د دې اور لعلکم تصطلون د پارا دی چې تاسو باغی باندې ځان ګرم کې بیبي وسره ده نو وتوی د یخنی موسم دی یو ګرم سکروټم در تروړم او لار به معلومه کو نو بیا به سفر کو فلما جاءها هر کله چې دی راغی دی اورته نو دی د आवाज وکړي شو انبوری کمن فی النار چې برکت اچل اچول شوی دی پاغه چا باندې چې په دې اور کې دی ومن حول سوچ چا پیر دین دی الله پاک برکت ناک او د دې اور نا چا پیر موسی علیہ السلام او د بیبي اخو وسبحان الله رب العالمین او پاکر د الله رب العالمین د پاره یا موسی اے موسی علیہ السلام انه یقینا شان د خبر دادی انا الله العزیز الحکیم چې الله غالب او حکمت والا ذات یم الله پاک وسر خبر وکي مکه سوره طه کې راغلی چې الله پاک تاسو کو اول وته دا پیزار وباسه بیا وته تاسو لاس کې سدي خدل تاغه تفصیل نشته والقي عصاك تغرد خپل همسا فلما رآها تعتز
هر کله چې دې ولیدله چې دا حرکت کولو خوځېده کأنها جانن گویا چې دا یو غټ مارو والله مدبرن وګرځېده موسی علیه السلام شا کوونکي تښتېدونکي ولم يعقب واپس یې نه کتل او یرید یا موسی الله پاک او فرمایل اے موسی علیہ السلام لا تخفت من یریگ انی لا يخاف لدی المرسلون یقینا یریگی زما خوا کی پیغمبران الا من ظلم غسق یریگی چاچے ظلم کړي وي ثم بدل حسنا بعد سوء بیا په بدل کی د نیکیو کی پس د بدینا فإني غفور رحیم پس یقینا زبخون کی مهربان یم وادخل يدك في جيبك وتداخل كخبل خلاص خبل غريوان کی تخرج بيضاء من غير سوء تبدا بروزي تكسبن بغير د تکلیف او د عیبنا في 9 آيات دا فنا معجزات کی دی الى فرعون وقومي د فرعون او د قوم طرف ته انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دينا فرمان قوم دي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة هرکل چراغ موسی علیہ السلام دی فرعونیانو تا په معجزات واضح باندې قالوا اویدوی هذا سحر مبین دا معجزات ندی بلکې دا جادو ښکار دی وجحدوا بها د انکار کو د معجزاتنا واستيقنتها انفسهم او یقین کړو په دې معجزات باندې د دوی زلونو ظلم انکار کو د وجه سرکشینا د ظلمنا وعلونا د وجد سرکشینا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فاستغورا فانظر توغورا كيف كان عاقبة المفسدين سرنگي وانجام د فساد کوونکو ولقد آتينا داود وسليمان علما فمخکرکو کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات موسی علیہ السلام او قرآن کریم صداقت بیان شو اس په دې رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات د حضرت داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ذکر کیږي په دې رکو کې الله پاک د داود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام هغه مرتبه او فضیلت بیانې چې دوی ته موږ علم ورکړو او دوی ته مونږه فضیلت ورکړو دوی په دې باندې زمونږ شکریا او حمد بیان کړو بیا د داود علیہ السلام وارث سلیمان علیہ السلام جوړ شو خدلته د وراثت مراد د وراثت علمی دی وراثت نسبی ته مراد نه لري چې وراثت مالی دی ذکر سلیمان علیہ السلام نه علاوه د داود علیہ السلام نور هم بچو لیکن سلیمان علیہ السلام صرف وارث جوړ شو ځکه وراثت نه مراد هغه د علم وارث دی نو وارث د علم د داود علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام جوړ شو بیا الله پاک د سلیمان علیہ السلام فضیلت ذکر کی چې سلیمان علیہ السلام ته مونږه دا معجزه ورکړې وه چې د سره به د مارغانو خبرو باندې به هم دوی پیدا هغه باندې به هم دی فیو او سلیمان علیہ السلام په دې باندې الله جل شانه شکریا ادا کړ سلیمان علیہ السلام یو پیرا د خپل لخر سره چې هغه پیریانو انسانانو مارغانو دی روانو یو پیرا په یو د میګیانو په کور باندې تلل نو یوې میګې پکې دا خبره کا خپل میګو ته چې تاسو خپل کورونو ته دن نشي اسنا چې دا سلیمان علیہ السلام او د لشکر د پیریانو د انسانانو د مارغانو اسنه دا تاسو مړ کې خپې در باندې کې دي ته پته مونږ سلیمان علیہ السلام چې کله د میګې دا خبره اورید نو مسکی شو په خندا باندې شو او په دې باندې الله پاک شکریا ادا کړ بیا سلیمان علیہ السلام یو ورځ د خپل مارغانو ازری افستا پاغي کې هدهد نو هدهد وی ما ته په نظر باندې ولې ناراضي هدهد دی مولا جرجک ته په دې سر باندې تاج دې مرغې ته هدهد وی
دا هدهد په نظر باندې را نغی سلیمان علیہ السلام چې کله دې اونلیدو وی زه به دله سخته سزا ورکړم یا به حلال کړم یا به دې ما ته وجه بیانوي چې دې ولې غیر حاضر دی لږ وخت بعد دا هدهد راغی او دو خپل عذر بیان کړ چې ما خو یو داسې حال ولیدو چې تاسو هغه نه دي کتلی زه شهر سبا ته تللی وم اول ته مې تاسو ته یو یقیني خبره راوړې هلته لاړم او مې کتل دا هدهد وی چې یوه زنانه ده بلقیس او هغه د دغې شهر سبا ملکه ده او هغې دپاره یو لوی تخت او هر څیز ورسره شته او دا خلک چې نو دا د انور عبادت کوونکي دي دې خلکو له زه تلم دا مې ولیدل تاسو ته مې دا پیغام درکړ د هغې نه بعد سلیمان علیه السلام دې ملکې بلقیس ته وی زه ستا هدهد ته وی زه ګورم چې ته رښتیا وې که دروغ وې خط یې ولیکو وی دا خط یوسه او دې ښځې ملکې ته واچوه او ته ګوره چې دې تاله څه جواب درکړي خط یې ولیکو خط کې څو انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام لیکلو دا الله په نوم مې ولیکو او پیغام څه دی سرکشي مه کوئ مقابله زما مه کوئ ما ته راشئ تابعدار هدهد دې خط ورکړ خط یې یوړ د هدهد دا خط دې ملکې بلقیس ته وغورځو او په روشندان کې ورته کېناست ښځې خپله عمله راغونډه کړه څونه وزیران هغې ټول لا جمع کړ راشي نن ما ته چا خط رالیږلی زه په خپله باندې څه فیصله نه کوم مشوره کوم د هغې نه بعد به بیا خبره کوم سرداران را جمع شو د سردارانو ورته چې مونږ خو ډېر جنګ والا خلک یو جګړه کولی شو او نور ستا خوښه ده مقابلې ته مونږ تیار یو د ملکې بلقیس دا ډېر هوښیاره وه د ملکې بلقیس ورته وي جګړه خو کولی شي خو د بادشاهانو قانون دا وي طریقه دا وي چې دی کله یو کلي ته داخل شي نو په هغې کې بیا عزتمن خلک ذلیله کېږي او داسې به دی هم وکړي خو زه داسې کوم یو طریقه یو منصوبه جوړو زه دې له یو تحفه لیږم او تحفه لیږم دی به وګوري اندازه به واخلو چې دی په دې تحفه باندې خطا کېږي او که نه خطا کېږي تحفه څه شي د سرو زرو خښتې وي یو زر وینځې او غلامانو او زر خښتې وي چې هغه 500 د سرو زرو وي او 500 خښتې دا د سپینو زرو وي او یو تاج یې وله راولېږو چې کله دې نوکرانو له ورکړو سلیمان علیہ السلام ته چې کله تخت راوړي په دې وخت کې سلیمان علیہ السلام حکم وکړو زناور پیریان انسانان دا ټول په صفونو کې ودرېدل او دیوالونه د سپینو زرو او د سرو زرو جوړ شو چې هغې کله راغلل خط یې راوړو دا هدیه او تحفې راوړه هغې پوه شول چې زموږ دا تحفې نه خو دا ډېر غټ بادشاه دی موږ به له صرف 500 خښتې راوړي دي او دا خو په خپله د ده دیوالونه هم د سرو زرو دي دا خو هر څه د ده موږ به له 500 وینځې غلامان زر غلامان او وینځې موږ راوستلي د ده خو دا ټول خلک غلامان او نوکران دي چې هغې کله خپله تحفه راوړه سلیمان علیہ السلام دې ته دا تحفه واپس کړه
تا زما امداد په مال باندې کوي نو مال چې الله سره کړی هغه ستاسو د هر څه نه ډېر زیات دی. ما سره چې څه دي دا ډېر زیات دی. مال تاسو رشوت مه راوړئ، تحفې ځان سره واپس یوسئ. ملکه بلقیس ته وایي د مقابلې دپاره تیاره شه، او داسې لښکر را سره دی چې د هغې د مقابلې ستاسو طاقت نشته، او د دغه ځای نه به تاسو ډېر په ذلت باندې روباسئ. قاصدان واپس راغلل. سلیمان علیہ السلام خپل لشکر ته ووایي چې تاسو کې څوک داسې شته چې د ملکې بلقیس دا تخت ماله راوړي؟ دا ډېر غټ تخت. د ملکې بلقیس دا تخت 80 ګزه اوږد و، 10 ګزه اوچت و، د سرو یاقوتو او د شنو زبرجدو نه جوړو، او 40 ګزه دا پلنو. 80 ګزه اوږد، 40 ګزه پلن، او 10 ګزه د دې دا تخت دا اوچتو. د شنو زبرجدو او د سرو یاقوتو نه جوړو. سلیمان علیہ السلام تپوس کی تاسو کې څوک داسې شته چې مال د دې دا تخت راوړي؟ په جناتو کې یو غټ دیو عفریت زه به یې راوړم جي، څونه وخت کې به د دې تخت راوړي؟ تاسو به لا د دې ځای نه پاڅېدلي نه یئ چې ما به تاسو له دا تخت راوړم. سلیمان علیہ السلام میں نه دا ټیم ډېر دی، بل څوک شته؟ د سلیمان علیہ السلام وزیرو آصف ابن برخیہ دا ډېر نیک سړی و، د سر اسم اعظم آصف ابن برخیہ وی دا خدمت به زه وکړم جي. څونه وخت کې به راوړي؟ بس دونه وخت کې به راوړم چې تاسو سترګې یو طرف نه بل طرف ته اړوئ، نو ما به تاسو ته د هغې تخت راوړي. د سره د کتاب علم یا د سره اسم اعظم. تفسیر جلالین لیکي چې آصف ابن برخیہ په مسله باندې کېناست او دعا یې وکړه هغه اسم اعظم سره، او هغه تخت فوراً د ملکې بلقیس د سلیمان علیہ السلام مخې ته راورسېد. آصف ابن برخیہ تخت په خپله نه دی راوړی، د دعا کړي تخت چې راورسېد. سلیمان علیہ السلام حکم وکړو چې په دې تخت کې تبدیلي وکړي. د دې ملکې بلقیس دا عقلمندي معلومو چې دا څومره هوښیاره ده. سلیمان علیہ السلام په حکم باندې تا تخت په دې کې تبدیلی راغله. ملکه بلقیس راغله، یې ته وایي دا تخت ستا دی؟ ملکه بلقیس وی نه، گویا چې همغه شان تخت دی، بعینه نه دی خو د هغې په شان دی، ځکه بعینه هغه تخت خو نه کې تبدیلي شي خو د هغې په شان دی. او بیا دې ملکې بلقیس وی چې موږ د مخکې نه خبرو چې ته یوازې بادشاه نه بلکې تا سره بادشاهي او نبوت دواړه لري. سلیمان علیہ السلام ته وی او موږ ستا خبره منو، موږ تابعدار یو. سلیمان علیہ السلام د الله پاک د توحید دعوت ورکړ.
وته وی دا تاسو د کوم څه عبادت کوي دا الله پاک نه علاوه دا کفر دی دا ستاسو د گمراهۍ او د هلاکت او د نقصان سبب دی سلیمان علیہ السلام دیتا دا الله پاک د توحید د صداقت د ښکارا کولو د پاره یو د شیشو محل جوړ کو شیش محل جوړ کو او دې ته وی چې دې ته داخله شي نو شیشې چې کله پزمکه باندې صفا پرتی وي نو انسان ته داسې ښکاري لکه چې اوبه دي سلیمان علیہ السلام دې ته وی دې خپل محل ته داخله شي دا چې داخلي ده نو دې دا پنسل کې اوچته کړه دې خیال دا چې وبدي په دې بوس ورځي علامہ عثمانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر عثمانی کې ذکر کوي چې په دې وخت سلیمان علیہ السلام د دې د عقل امتحان اخیسته چې دې کې څومره عقل نه بل دې ته دا خودل چې تر اوسه دا د کوم څه عبادت کو په حقیقت کې دغه الله پاک د قدرت مظهر او حقیقت کې خدای نو لکه دې چې دا استاد احکاری او بو خدا حقیقت کې او بن دي شیشه ده چې دې کلا دا پنسیو چته کړی دا پیش په خپل حال باندې سلیمان علیہ السلام وته دا خوشیشي دا محل د شیشو دی او دا ته چې په دې لار کې مزید دا شیشي دي دا وبند دي په دې ځکه دا ملک بلقیس پیش او اسلام وروړو قالت رب اني ظلمت واسلمت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ایمان وروړو او د خپل کفر نه د براءت اظهار نو پدې دوه رکو کې د سليمان عليه السلام دغه واقعا ذکر کی نو فرمایي ولقد آتینا فتاقی سرمن ورکړو داوود علیہ السلام تا و سليمان علیہ السلام تا علم نبوت وقال او دې دوارو ویل والحمد لله الذي ټول صفاتن الله پاک غزاد د پاره دی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين چې مونږ ته فضیلت راکړې دي په نبوت په ډېرو خلکو مؤمنانو باندې وورث سليمان داوود او وارث شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام په علم او نبوت قال وی فرمل یا ايها الناس اے خلقو او وارث شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام وقال او وی سليمان عليه السلام یا ایها الناس خلق علمنا منطق الطير من علم را کړی شي د فوی د خبرو د مارغانو اوتینا من كل شيء او من ترا کړی شي دی هر یو سیس چې کوم زمون د بادشاہ سره مناسب وي ان هذا له الفضل المبين يقينا الله پاک له فضل ښکار دی وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس راجم کړي شو سليمان عليه السلام د پاره لخر د دوی انسانانو پیریانو او تیر قوم یو زعول او مارغانو چې ټول ډلې کې ناستل حتی تردی پوری دا اتو کل دوی راتل علاوه د نملی په یو کلی د میګیانو چې دا علاقه یا طائف او یا شام قالت نملة اوی دی میگه مشر منیتا دا میگه او یا ایوها النمل دخلو اے میگو ادخلو تاسو داخل شی مساکنکم خلقورنو تا بہر ناسی میگو توینو تا سلیمان علیہ السلام لشکر را روان دی سنا پتا سختی کی دی تاسو خپل سلو کې پښ لا يحتمنكم سليمان وجنوده
چغن دین کی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام و لخکر ددو وهم لا یشعرون او دی بنفیگی فتبوتنی پتاسبیخ بیخو فتبسم ضاحکا من قولها پس مسکیشو سلیمان علیہ السلام او خندا کون کی شو د دیوے نانا وقال وی فرمائل رب اوزعنی اے ربا تمات توفیق راک ان اشکر چیز شکر اباسم نعمتک اللتی استاداغ نعمت انعامت علی چتا کڑی دی پما باندی وعلا والدیو زما پمور پلار باندی وان اعمل صالحا ترضاو ما توفیق راک چیز عملکم دنے کے ترضاو چت پی خوشحالی کی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او ما داخل کا پخپل رحمت باندی پخپل نیکانو بندگانو کی وتفقد الطیرا او حاضری واغشت لسلیمان علیہ السلام دمارغانو او پدی کی نمندو ملا جرجک مونگو تو ملا جرجک ہوئی تاسو بتا دلتا تخلق ملا چرگک ہوئی او عربی کی وقت ہودو ہوئی داشی وتفقد الطير او حاضری واقف تلا سلیمان علیہ السلام د مارغانو مارغان حاضری شروع اللہ نظام دی سون الوی بادشاہ جوڑ کردی چه د مارغان وزری مغشتا چه فلان کی مارغس شو فلان کی مارغس شو رب العالمین دی کن فقال نعوی سلیمان علیہ السلام ما لی لا ارى الهدهدا سشوی دی چیز نوینم هدهدو لکه هدهد پکی نخکاری سشو ما تنخکاری ام کان من الغائبین یا ما تنخکاری یا دی دا غائبونا لکه اشتوخ کاری نو کنا نشتا غیر آزر دی هدهد غیر آزرو ازره کی نشتا چه ازره کی کل شاگرد غیر آزری او استاد ازری واخلی ناغا سڑی غیر حاضر کی نبیا خام خاموسی کر شاگرد دخلق بیا سزا ورکی او یارتی ما تخپل عذر بیان کا ولیدی چوٹی کرو نو سلیمان علیہ السلام ازری واغشتا اس سوی ورق وسشو لأعذبنه عذابا شدیدا زبخا مخادل سزا ورکم سخت سزا تفسیر جلالین لکی چی سخت سزا دا چی بنی وطیو باسو چی بنی تیو چی خود خوال وطی نشی سزا ورک اول اذبحنہو یا بزدی علالکم مربکم او لیأتینی بسلطان مبین یا بدی ما تروڑیخ کارا وجاخ کارا عذر براتا بیان کی جدا مسئلہ ہو طالب چی چوٹی کی ناغا خود صدا سے استاد ہے نا پری چی بس خدی کڑے اس کی نا سزا ورکی او پا سزا کی بیا استاد دل اختیار ورکی وجہ دے بیان کا ولی چوٹی کرو یہ رجی اسپتال تا تلی سچلو بیمارو خضر ٹھیک تا کل زان سر معشوم طالبو زان سر کل خپل دا دوے پر چم روڑی نو عذر بیان چی بس خبر ٹھیک شو کرتی او کنا سچلو یہ رجی بس دو زرنی بس اسی نا وقت شو او کله ماشوم غلی شي پیشي چې اوس خو سبحانه شته نو دله بیا استاد سزا ورکړي فمکث غیر بعید پس وقت تیر که سلیمان علیہ السلام لګون دي فقال هدهد رو رسید فمکث وقت تیر که دی هدهد سلیمان علیہ السلام مجری واغشتا خودیلا هدهد نو لگ ساعت بعد را فمکث غیر بعید پس وقت تیر که دی هدهد لگونتی فقال دوی
احط بما لم تحط به زفی شویم پاغس چتاست داغی پوی نشتا وجئتک من سبأ بنبأ یقین او ما تا ستارا وردی د شهر سبانا چې په یمن کې یو خار دی بنبأ یقین یو یقینی خبره او یقینی خبره صد لیدلی سی بوایا انی وجدت امرأة تملکهم التؤمن دلا یقینا یو خزا تملکهم چې د دې خلکو ملک وا دا غزه به نظیر و اوتیت من کل شیء او دې تور کړی شو د بادشاہ ارسی ولها عرش عظیم او د دې د پاره یو غټ تخت وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله ما امندل دا خزو د دې دا قوم چې عبادت کو د انور سوا د الله وزين لهم الشيطان او خستکړو دي ته شیطان اعمالم د دې دا عملنا شیطان وته دا خو خشي دي نور د پړقېږي دي ته سجدي کوي فصد عن السبيل فهم لا يهتدون پس شیطان دا بنکړي دي د سملار نو دین پیږي الله يسجدوا لله الذي دی ولی سجدن کی اللہ پاک اغازات دا یخرج الخبآ چرو باسی اللہ پاک پٹ دانا پٹ سیزنا فی السماوات والارض پاسمانونو پزمکو کی ویعلم ما تخفون و ما تعلنون او اللہ پاک فیگی پاغ سبان دی پاغ سباندی تخفون چتا سے پٹوے وما تعلنون پاغ سباندی چتا سے اخکارکوے نو دا ذات عبادت ولی نکو اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک اغزات تی چنشت دے بل معبود سوا ددنا اللہ نا علاوہ بل خدای نشتا اس قسم شریک نه لري دا تمام دنیا کی چې سکی دا بادشاہ د دې ټول قادر او خالق الله رب العرش العظیم خاوند الوی تخت قال سليمان عليه السلام اوي سننظر زرد چې من بو ګورو اصدقت چې آیات رښتیا ویل دي ام كنت من الكاذبين یا تید دروغ جننا شاگر چې کله وجه بیان کړي نو استاد کله وی زما معلومات کوم چې رښتیا وي کدرو سليمان عليه السلام معلومات وسوي اذهب بكتابي تواخل دا کتاب خطوالا هذا دا خطی ورک فالقه الیهم دا خط اغرزو دیتا دی بی نظیر ترا خط واچو ثم تول عنهم بیا پڑڑ شددین فانظر مازا یرجعون تو گورا چی دی مال سے جواب راکی خطی اوڑو بی نظیر تے خط واچو قالت یا ایوہ الملعو اوی دی ملک بلقیس اے سردارانو انی القی الی کتاب کریم یقینا ما ترا غرزول شوید یو خط دیر قیمتی انہو من سلیمان چی دا خط مضمون دادے چی دا خط نکل دی تاستا سلیمان علیہ السلام وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا غین بعد نکل دی چی شورو کم پنم دا اللہ چی عام مہربان دی و خاص مہربان دی اللہ تعالی علی واتونی مسلمین او دے مضمون دی چی تاس سرکشی گوری ما باندی مکری ما تراشی مسلمانان تابدار اڈر ملو شو ملک بلقیس روانیو نکی راشا اسلام پا حالت کی تابدار پا حالت کی قالت یا ایوہ الملعو
اوی دی ملک بلقیس اے سرداران افتونی فی امری تاسمات و مشور را کی زما پدی خبر باندی ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون نیم زپی سلکون کی تردی چی تاسمات حاضر شیز تاسن مشور واخل قالو اوی دی وزیرانو سردارانو نحن اولو قوت من خاوندان دا سخت طاقت تیو پا جنگ کی اولو باس شدید او من سخت جنگ یالیو والامر الیکی او حکم ستادی فنظری ما داتا امرین تو گویا چسا من تبی من بیمنو قالت اوی دی ملکی بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها بے شک قانون دا دی رواج دا دی کلچ بادشاہان داخل شی یو کلیتانو دی افسدوها دا کلی خرابی وجعلوا اعزت آلها اذلہ او دی اگر دی عزت من خلق دا کلی زلیلہ وکذالک یفعلون اندارنگ بدیم کئی وانی مرسلت الیہم بہدیت او زلیگن کم یقنندتا یو تحفا فناظرتم بما یرجع المرسلون پس زگورم چی پس باندی زمادا قاسدان واپسی کئی گورم که چردا سے بادشاہوی نو تحفہ بقبول کیو که بادشاہ نوی نبیو نو بیا با تحفہ رانا نقبلی نن سبا بادشاہان دا پاکستان دا خزانے نا گڑیم پٹی لکه دا گڑے غل کافر اعظم عمران خان سنگا گڑے پٹا کرو سالم بچی اور پوڑری شیر مخصرے پا کباڑی خرسا کرو کباڑی چکل قیمتی شیم دا چانا واخر میں واپس ہی خرس کی اور پلگو پیسو ردام پوڑریو اللہ دی وقت ازمک کی نحکت کی لوی فتنه د دجال نولان دی عمران خان دا الله دې موږ مسلمانان د دې فتنه او فساد نه وساتي اول به بهادره خبرې کولې چې غلاګانې پکې وروت یو سل 12 سيزونه پټ کړی دي وړو کې غل نه دی ګوري ها یو شی نه دی پټ کړی یو سل 12 دومره سیزونه د بلا بچی پټکړي سم انټرنیشنل غال دي او د بلا ملکونو نه پیسې خولې سم هغه سرکاري غال دي وسم باج خلک عمران خان خسرې چې څو کو عمران خان خسرې دی الله دې وسره اخرت کې ملګری کی خسرې بچا ته وایي څنګه چې وزیر اعظم شو نو لاړو ته بابا فرید الدین گنج بخش قبر ته سجده وکړه او ویډیو باندې ریکارډ موجود دی چې سړی قبر ته سجده کوي نو دیتا مسلمانان خسرې نه وي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګستاخ کافر و عاصیه مسیح یو تور چوڑے چندخو په ملتان کې هغه د نبی علیہ السلام ګستاخی وکړه او ګستاخی ثابت هم شو هغه د امریکای ته په حفاظت سره ورسول نو د پیغمبر د ګستاخ چې دومره حفاظت کې نو دا خسړی دي بیا د امریکای چې کوم مشر ټرمپ هغه ډرم ته وی چې سیبال ته ډېر مذهبي شرپسند خلکو هم تاسو ته دا کافره دا سپه د پاکستان نه په حفاظت او په عزت کې راوست دیل تاغي تخپل نمبر جوړول چې دا یو غټه تور کړی نو خو می خرو بس هغه په شاوټه په اشاره باس دا می نر بچی ډرم سره ملاقات هم کړی دی په دې مسله باندې او چې څنګه دا تور سپه د پاکستان نه لاړه نو د چې کما هغه زړه يهودانه خزونه غد دي سپه ملاقات لراله چې د پاکستان نه زما سابقه میړو کافر اعظم عمران خان
یو تور سپی راوستی د ملاقات له ولا ګوره هغه رالی تاسو سوچ کوئ چې دې سړي څومره لوی تعلق د دې زړې یهودانو سره اوس هم دی اوله ملاقات ته راغی او ډېر عزت او اکرام یې ورله وکړو هغه هم وشو مسله د هغې نه بعد د ده په هره جلسه کې د علماو د ګیرې د پګړۍ د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام د دې پسې سپکې سپورې د عادت په روژه کې خلک لګیا وي د الله په کور کې ناستې منځونه کوي او دې اوس هم په زمان پارک کې په لاهور کې پردې ښځې ورسره دي ډمانې او د ده سره خپل هم چې کوم عمله ده هغه ټوله 24 غنټې په خپله زناګانو کې مبتلا وي نو ښه سړی خو دې ته نه وایي چې د رمضان په میاشت کې ته خپل پلیتې کوه او په لاهور کې هلته جلسې کوه او بیا داسې جلسې چې شپې هم پکې کوه ورځ هم تېروه نو د شپې د هر چا خپل کار وي ډمې د ډمانو سره جدا جدا شي چې سیخ وخی هغه پلیتې کوي دې ته ښه سړی نه وایي بیا لږ وخت وړاندې تاسو ته به یاد شي د ده خاص سړي په حکم باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې سره خوا کې بېعزتي وشو نو چې یو سړی د پیغمبر علیه السلام د روضې بېعزتي کوي دا ښه سړی نه او د هغې نه بعد د سعودي حکومت دلې یو ډېر قیمتي ګړی ورکړه چې دا ګړی ته واخله په هغې کې د کعبې او د مسجد نبوي تصویران سم اعلی ګړی و شاهي هغه دې دلې ورکړه چې سې به درته واله دا مې تاله ګفټ درکړه ته د پاکستان یو باچا یې دلې چې ګړی ورکړه نو هغه دروړه او په دوبۍ کې په یو بل زرګر باندې خرڅه کړه او هغه زرګر نه پیغام ورسېد سعودي باچا ته چې صاحب هغه ګړی خو ما له لاسته راورسېد سعودي باچا ورپسې پیغام راولېږه ګړی راله واپس راکړه د هغه زرګر نه ګړی واپس سعودي والا واخیسته هغه ویل ما یې که ښه سړي له مې ګړی ورکړه خو ځان له پوډري شي هغه واپس خرڅه کړ نو هلکه د ظالم بچیه په لاس یې واچو استعمالوې خو خرڅوې خو مه کوه او بلا ګران او قیمتي او ښایسته ګړی و نو هغه تحفې د خرڅې کړي او خلک بیا وایي ډېر ښه سړی دی پته نه لګي چې را خلک ښه چاته شکل یې ښه دی نه شکل خو د شاګردګي دی کار یې ښه دی نه کار یې خو د هندوانو یهودیانو دی اخلاق یې ښه دی نه اخلاق یې خو د سپو دی خبرې ښې دي نه خبرې خو د اجراګانو دي مجلس یې ښه دی نو مجلس هم د ډمانو دی بچي یې ښه دي بچي یهودیان دي ښځې یې ښې دي یوه یهودنه وه طلاقه بله مسلمانه وه طلاقه اوسنۍ ښځه یې شیګڼه ده کور یې ښه دي نه کور هم ټول د سپو جاله ده د سپو سنټر دی نو سی ښه دي صاحبه خبرې یې ښې دي نه خبرې هم ټول دروغ دي نن یو خبرو کې سبا وایي ما دې نه یو ټرن واخیست دونه دروغجن دی خپل دروغ له نوم ورکړی دی یو ټرن چاندي یې کړی وي د ډیمونو په نوم باندې هغه هم د ظالم بچې ټولې خوړلې وایي ډیمونه جوړو بلا مسلمانان خطا کړ چاندي ته واخیست هغه چاندي ټولې ته وخوړې د کرونا په نوم باندې بلا چاندي وصول کړ هغه هم ټوله د وخوړه په ملک کې د بهر ملکونو نه بلا قرضې راوغوڅېدل پاکستان کې مونږ کارونه کوو هغه ټولې پیسې د وخوړې اوس زمونږ دا یوه صوبه خیبر پښتونخوا 900 ارب روپۍ قرضدار ده او دا پیسې دې خوړلې دي بیا هم خلک وایي ښه سړی الله دې خلکو ته هدایت نصیب کړي څوک هم چې عمران خان ته ښه وي الله ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت یې قسمت کې نه نو بیا دې الله پاک دې سره آخرت کې پاسوي ځکه د مسلمان شاندار چې دی به دین ته ښه وي مدرسو ته جماعتونو ته عالمانو ته طالبانو ته پیغمبر علیه السلام ته صحابو ته
نور پیغمبرانو ته او د دین مرکزونو ته به دې ښه وایي او دې ټولو ته به دوی صحابو باره کې د خبرې کړې دي، پیغمبر علیه السلام باره کې د کړې دي، الله باره کې نعوذ بالله د کړې دي، ډېر زیاتې ګډې وډې کړې دي، قادیانانو سره کلک ملګري دي. خلک بیا هم وایي ښه سړی دی. الله دې موږ د دې کافر اعظم د فتنې نه خلاص کړي او دا چې کوم خلک ورسره دي الله دې ورته اول هدایت وکړي. مسلمانان دي که هدایت یې قسمت کینی نو الله پاک دې ورسره په جهنم کې وځي خشاک کړي. اوس د روژې په میاشت کې دې کوم حل شروع کړی دی. اوس سمې دي په لاهور کې په پارکونو کې پراته دي. دا روژه ده نو په روژه کې ښځې سړي پردی چې یوځای شي او دوی په روژه کې په پارک کې شپه کوي نو دوی به څه کوي؟ خو همدغه پلید سړي د پلید کار د چا سره؟ مونږ خو درس کې اول وضو وي که چې د پلید چا سره کاري؟ د پلیدو سره. او بیا چې د لاهور غوندې خلک شي چې هغې کې کمزوري خلک هم وي، بس الله دې مونږ باندې پردې واچي، مونږ دې الله د دې فتنې نه خلاص کړي. بهرحال اوس خدای پاک په خپل ګډ کړم دی، خو د دروغو پلسترې ورته ډېرې جوړي دي. ګډ لږ دی او ځان یې تړلی ډېر دی، ګډا دی. نو دې ملک بلقیس تحفه راولېږله سلیمان علیه السلام یې معلومو چې بادشاه دی قبوله به کي، که پیغمبر دی نو نه به قبلي. تحفه راورسېدله. فلما جاء سلیمان، هر کله چې راغی دا قاصد د ملک بلقیس دی سلیمان علیه السلام ته تحفه راوړه. قال سلیمان علیہ السلام او فرمایل اتمدوننی بمال، آیتا زما سره امداد کوي په مال باندې. فما اتانی الله خیر، پس چې ما ته الله پاک راکړي دی هغه ښه دي مما دا وسن آتاکم چې تاسو کوم راوړي دي. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې تاسو په خپل هدایا تحفه باندې خوشاله شئ، دا مال تاسو شي. ارجع تلال شه لهم الیهم دیتا قاصد تو فلناتینهم بجنود من بخامخا دی ترا رولیگو تاسی لخکر لا قبل لهم بها چدوی دا پارا پاغی باندې طاقت نوی ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، هم بخامخارو باسو دوی د دې خپل خان نه ذلیل اذلة ذلیلا وهم صاغرون، دی و په دغه وخت کې ذلیل وي. قال یا ایها الملأ، د دې ملک بلقیس دا تخت چې دا په اوو دروازو باندې دننه و محلاتو پاغی کی دننه چې کوم محلو د اوو دروازو دننه نو پاغی باندې دننه دی دا تختو او په دروازه باندې 12,000 سرداران ولاړ او د دې د هر سردار او د هر مشر سره 1,00,000 فوجیان. حساب کوي څومره لوی بادشاہي. خو سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی، تخت د دې د حفاظت نه څنګه ګوري. قال یا ایها الملأ، او سلیمان علیہ السلام اے سردارانو اے ملګرو، ایکم یاتینی بعرشها، ستاسو کم یو کس به ما تراتګو کی د دې په تخت باندې قبل یاتونی مسلمین وړاندې ردینه چې دی مونږ ترازی مسلمانان. قال عفریت من الجن، او وی عفریت غټ دیو د جناتنا. د عفریت خپل نوم زکوان یا کوزی دوی. ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ما زرولم تاسو تدا تقتلان دی ردین چې تاسو د خپل زین پاسه. و انی علیه لقوی امین، یقینا ز پدی باندې مضبوط او امانت دارم یم. دون وخت به راوړو. قال الذي عنده علم من الكتاب،
او هغه کس چې دا غ سره علم د کتابو آصف ابن برخیا سوي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك زرولم تاسو تا دا تخت وړاندې د اړولو د نظر تاسو به نظر د سترګو رب کې بدل تخت وړو آصف ابن برخیا ولیو او دا تخت د راوړو خو ګوري په دعا باندې په خپل اختیار نه دا بسوک نه وي چې ولی صاحب کرامت دا کرامت د اختیاري وي نه کرامت اختیاري نه دي معجزه د نبی او کرامت د ولی دا د الله د قدرت مظهر د ښکار کیږي په لاسونو د دوی باندې او په دې کې اختیار د دوی نه وي دا د اهل سنت والجماعت عقیده اچھا څوک وی کرامت د ولی په اختیار کې د معجزه د پیغمبر په اختیار کې دا د مشرکانو عقیده دا عقیده شرکیه ده وې دونه وخت کې به راوړل فلما رآه مستقرا عنده هر کله چوکته سليمان عليه السلام دا تخت قرار نیولو د سره قال هذا من فضل ربي او سليمان عليه السلام دا د فضل د رب زمانه دي یا آصف ابن برخیا ليبلوني اشكر ام اكفر د پارا دې چې امتحان والی په زما چې د الله شکریا ادا کوم یا ناشکریا ادا کوم ومن شکر چا چې د الله پاک شکریا ادا کړ فإنما يشكر لنفسه يقينا دې شکریا ادا کی د خپل ځان د پاره ومن كفر چا چې کفر کنا شکر وکړه فإن ربي غني كريم فسيقين زما رب چې دی غني بے پروا دی کریم عزت من ذات دی قال سليمان عليه السلام او فرمایل نکروا لها عرشها تاسو رد بدل کی د دیدا تخت ننظر زغورم اتهتدي آیت الله ممی پی ام تكون من الذين لا يهتدون یا بدا شیر خلق نه چاوي پس باندې نه پیږي فلما جاءت قيل هكذا عرش هر کله چې داراغله دي تویل شویدا استا تخدي قالت دی اوی کأنه گوی چې دا او مغدی حقیقت کې خو پورا غنو تبدیلی پکې شوی اوتینا العلم من قبلها ودیت من ورکړې شو دې علم په نبوت د سليمان عليه السلام من قبلها وړاندې د توحفې درالې غلونه هداوي من ترا کړې شو په یا تاسو د نبوت او د بادشاہ چې تاسو بادشاہ او نبی دواړه وړاندې د دې رالې غلو د توحفې نو كنا مسلمین او یو مسلمانان تابعداري وصدى ما كانت تعبد من دون الله او سليمان عليه السلام من کړه دادا عبادت نه چې دی به عبادت کو سوا د الله ان كانت من قوم كافرين یقینا دا وړاندې دا قوم نه چې کافران قيل لا دخل الصرح او ویل شو چې ته داخله شادي محل ته شش محل فلما رأته حسبته لجة هر کله چې ولیدو دی شش محل نو په لار باندې دا شیشه لګېدلې وه نو دوی په خیالو کو چې دا لجتن دا جوړې اوبه دي وکشفت عن ساقها او دوی پنسي اوچتې کې خپلو پنډو ته قال سليمان عليه السلام فرمایل انه صرح ممرد من قوارير یقینا دا خو محل دی چې جوړ کړی شي د شیشې نه قالت دیو ربی انی ظلمت نفسی اے رب ما ظلم کړو په خپل ځان باندې چې شرک می کړو واسلمت مع سليمان لله رب العالمین او ما اسلام روړی دی د سليمان علیه السلام سره خاص د الله رب العالمین د پاره ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات د سليمان علیه السلام بیان شو اوس په دې رکوع کې د نبی علیه السلام د رسالت دلیل واقعات د صالح علیه السلام د قوم او د هغې نه بعد واقعات د لوط علیه السلام د قوم هغه ذکر کیږي دا واقعات تاسو ته مخکې ذکر شوی تفصیلا په سورې هود کې او په سورة الاعراف کې ولقد رسلنا فتاقي سره موږ لېږلو الى ثمود ثمودیان ته اخاهم ورور د دې صالح علیه السلام
پس باندې صد پاره ملګرو ان يعبد الله دا جتا صد یو الله خاص عبادت کوي فیداهم فریقان یقتسمون پس ناګهانه داخل شو دوه ډلې چې په خپل منځ کې جګړه کولې په دین کې بعضی مؤمنان شو بعضی کافران شو قال او یا قوم زما لم تستعجلون بالسيئات تاسو ول مطالبه کې په جلدی باندې د عذاب قبل الحسنه وړاندې د نیکو د توبینا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولتاسو بغنه غوړي د الله نه لپاره دې چې په تاسو باندې رحم وشي قالوا طيرنا بكم مما كغي من سپیر والو بد پارینو چې پتا باندې او په مؤمنانو ستا باندې قال او صالح عليه السلام طائركم عند الله سپیر والد پتاس د الله طرف نه دی بلن تم قوم تفتن بلکې قوم تاسو یې داسې چې فتنه کې پراته امتحان کولی شي پتا سباندې وکانه فی المدینه 9 او پدا کلی کې ناصرداران یفسدون فی الارض ولا یصلحون چې دی فساد کو پزمک کی فساد کو اصلاح نه کولا قالوا اویدی تقاسموا بالله لنبیتنه خپل منځ کې یو بل توي تاسو قسمونه خوري په الله پاک باندې لنبیتنه والو چې موږ بخامخه حمله وکړو په دې صالح علیه السلام او علد باندې ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك علي وإنا لصادقون بیا بم اوایو د دولتا چې موږ نو حاضر شي هلاک وخت هلاکت ددتا وإنا لصادقون يقينا مغرشتني بیا به انکار وکړ خپل منځ کې مشوره وکړه صالح علیه السلام باندې د شپې په ټیم کې په شریکه باندې حمله وکړه ومکروا مکرا او دی تدبیر کو په تدبیر کولو سره تدبیر د دې دا صالح علیه السلام د قتل ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون او منګه تدبیر کو هم تدبیر د الله پاک تدبیر د صالح علیه السلام د حفاظت او د دې د هلاکت وهم لا يشعرون دوی چې دوی نه پیدل فانظر كيف كان عاقبه مکرهم تو ګور اسرنګ انجام د مکر دوی ان دمرنا مقوم مجمعين من هلاك دوی لرو قوم ټول لرا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا دا دوی کورونه دي چې پرې وتل دي په سبب د شرک دوی ان في ذلك لآية لقوم يعلمون يقينا فدې کې خامخانه خلد پوي خلق د پاره وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون او من نجات ترکو اي خلقو ته چغي مؤمنان او متقين ولوط قال لقومي او یاد کا واقعا د لوط علیہ السلام کله چې دوی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه ما سبقكم اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون تاسو راتکو یو داسې ګناه ته او حالدار چې تاسو په خپل دا ګناه ګورئ انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء آیا تاسو خامخارات تک کوي نارینو ته په شهوت باندې بغیر د زنانونه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم یې ناپوهه فما كان جواب قومي بدنو جواب د قوم دا لوط عليه السلام الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم مگر دوی چې تاسو باسي لوط عليه السلام او د اهل د کلیستاسونه ان مناسیه تطهرون بشک دي داسې خلق دي چې دي ځان پاکي فانجنا پس موږ د تنجات ورکوال ال د علم لا تو مگر دی بیتم ورنکو قدرناها من الغابرين من دا غیر پار فیصله کړو دا اعلی کیدن کو نوم تر ناره مطر ام باران ور په دی باندې پورول سر د کانو فسامت المنذر په ډیر بد د باران مطر المنذرين او د يرول شو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى په مخکې رکوع کې د صالح علیه السلام دعوت د توحید بیان شو اوس په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کیږي
په دې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ذکر کیږي چې د الله پاک د یووالي اعلان وکا او دعوت وچلو دا غي نه بعد په دې رکوع کې الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کیږي دا سي دلایل زمکه اسمان پیدا کول زمکه د قرار او د اوسېدو قابل جوړول دریابونه غرونه نهرونه لارې په دې کې جاری کول د مجبور او د پریشانه دعا او حال اوریدل او داغه تکلیف لري کول په تیارو کې په دریابونو کې په اوچو کې په هواګانو کې په دې کې رهنمایی کول بیا شورون مخلوق پیدا کول بیا په دنیا کې وفات کول مخلوقات ته رزق ورکول آیا د دې صفاتونو بادشاہ نه علاوه بل خدای شتا کوي نو دلیل لوړي د دې خو الله سره هیڅ شریک نشته چې شریک نشته نو بیا تاسو د یو الله عبادت وکړئ چې دا غسرہ د غیب علم دی د غیب علم دا صرف د الله پاک سره دی سبب سکیږي الله تعالی دی خلق بلشي بیا بسکیږي الله تعالی دی دنیا کې کم حال له اوس الله تعالی دی مخلوق پیدا نو نسو الله تعالی دی د مخلوق په ذره کې او په خیال کې سدي دا ټول الله تعالی دی د مخلوق د یوي ذری علم الله تعالی او دا علم د الله نه علاوه بل چاته نشته نو فرمایي قل الحمد لله تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام ټول صفاتونه خاص د الله پاک د پاره دي و سلام او سلامتی دی علی عباد الذین اصطفى پابندگانو د الله پاک هغه چې الله پاک هغه ورکړي دي الہ خیر الله خیر لفظ دی الله خیر ای الله پاک خدي اما یشرکون یا غچلا کافران خدایان شریکان جوړي دا خو واضح خبره ده چې الله خدي او د الله سره علاوه څومره شریکان دي خلق جوړي دا ټول غلط دي امن خلق السماوات والارض دا اولنی دلیل آیا غزا چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه او انزل لكم من السماء ماء او نازل کړی دي استازه پر اسمان طرف نو بو فامبتنا به حدائق دا تباجا فزمنظر غنو پدی باندې باغونه ذات بهجتن چې خاوندان در او نقو د خایس په خيسته باغونه ما کان لكم انتم بتو شجره ندی جای ندی مناسب نه طاقت تاسو چې تا زرغون کی یو اونه خالقون نشي زرغونول داغه میوه د دې خایس بسراولي ایلهم الله آیا سوچتل الله سره شریک بل قوم یادلون بلکې دا قوم د کافرانو چې دی او داسې قوم چې دی شرک د الله سره خپل خدایان برابرې امن جعل الارض ذمدري آیا غزا چا ګرځول د زمکا قرارن زید قرار وجعل خلالها انهارا او جاری کړی دی په درمیان د دې کې نهرونه وجعل لها رواسي او ګرځول دی په دې باندې درانه غرونه وجعل بين البحرين حاجز او ګرځولي په ما بین د دوه دریابونو کې پرده الہم مع الله ایشترب الخدای د الله سره شریک بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې کافرانو نه پیږي په عقیده د توحید باندې اما یجیب المضطر اغذات چغا پریاد قبلی د پریشان حال اذا دعا کله چې دې پریاد کې الله تو یکشف السوء او الله پاک لري د دنه د تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض او الله پاک ګرځولي تاسو د ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځول تاسو خلیفګان د زمکي الہم مع الله ایشتر د الله سره څوک شریک قليلا ما تذكرون ډیر کم دي خلک چغید نصیحت قبلی اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا راسو آیا سوک با
سوک بلارو خیتا زتا پتیرو دا اوچکی والبحر او دا لمدے کی ومن یرسل الریاح او سوک برولیگی پتا سباندی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی زیر ورکون کی وړاندې د باران نه الہ ما الله ایستل سوک د الله نه علاوه سوک شریک تعالی الله عما یشرکون وجت الله پاک دا خدایان چې دا کافران وسره شریکان کوي اما یبدا الخلق ثم يعيده ای هغه ذات ای سوک دی غزاد یبدا الخلق ثم يعيده چې پیدا بکی مخلوق بیا به واپس کمړ به کی او مې يرزقکم من السماء والارض او سوک برزق در کی تاسو تر اسمان نه د ازمکه نه د اسمان نه په بو باندې د ازمکه نه په بوسي په بوټي او فصل زرغونه دو باندې الہم الله ایستر الله سره سوک شریکان چاغي دا کارو کی اس سوک نشتا قلت فرمایا تو برانک من کنتم صادقین تاسو ورو خپل درې کې تاسو رښتونی خلک په خپل دعوا د شرک باندې قلت فرمایا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب نه پیجنی هغه سره چې په اسمان نه کې دی او پزمکه کې الغیب پت الا الله مگر الله پاک پیجنی وما يشعرون نپت پتن لگی کافرانت ایان یبعثون چې دی بکل پر تکول شی په قیامت کې بل ادارک علمهم فی الاخره بلکې ګډوډ شوی دی د کافرانو باندې دوی علم د اخرت په موقع په باره کې بلهم فی شک منها بلکې دوی په شک دي د اخرت نه بلهم منها عمون بلکې دوی د قیامت نه لاندې دي قال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا فمخکې رکوع کې د مرګ نه بعد زندگی بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مرګ نه بعد زندگی د آخرت ذکر کیږي کافران د مرګ نه بعد د زندگی نه انکار کوي دیوی دا زمونږ د پلانانو سره دا خبرې شوې خو لیکن داسې قصې دي الله فرمای پیغمبر علیہ السلام دی ته چې مکی خلکو تاسو په دلار باندې ګرځي کړه د مجرمانو حالت خو تاسو خپل ګوري کوم کلی الله پاک هلاک کړی تاسو باغې باندې سفر د شام کوي نو تاسو په لارو کې راځي دا غي عبرت حاصل کیږي بلې کافرانو باندې نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف ورکړ الله نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي خفه کېږه ما بل دا کافران د نبی علیہ السلام نه مطالبه کې قیامت وکړي نبی علیہ السلام ته الله پاک دا غي جواب کوي چې نږدې چې غضب پتا سو باندې راشي چې کوم تاسو غواړي او بیا د الله پاک کمال شفقت او کمال علم ذکر کیږي او بیا الله پاک د بنی اسرائیل حال بیانې چې غیم دا شانو چې کله باغی ته حق واقعات او مسائل ذکر کېدل دی په هغه کې اختلاف کو بیا د قران کریم صداقت الله پاک ذکر کوي او بیا الله پاک نبی علیہ السلام تخبر ذمہ داری ذکر کوي چې په الله توکل وکړه بل کافرانو حال ذکر کوي چې دا کافر په شان د مړ دی څنګه چې دی مړی تا د دنیا د خلکو چغې فریادونه دعوت نصیحت د تفیده نه رسي ځکه چې دی ایمان ډولو زینه وتل دي دا خو د دنیا کې حال د ایمان راوړل دا شان دا کافر هم دي کته د आवाज کې نو خالی اوري خو لیکن ستا په اوریدو باندې دې فایده نه اخلي بل دا کافران چې دي دا پشان د کانو دي چې کله کون انسان ته आवाज کې نو هغه ستا आवाज نه اوري تقریبا اخوش کما خامخ اشاره ورته کوي چې کونی او مخامخ هم نه د خوستا خبر نه اوري دا کافر خو کون نه دي او دا کافر خو مړ نه دي دا کافر ژوند دي په وګونو باندې کار کیږي لیکن دی دا اوریدل کوي قبلینا نو په دې ځکه د دې کافر تشبیه الله د مړي سره ورکړي او دا مړي مشبہ به دي او کافر مشبہ ده او په مشبہ به کی وجد مشابهت یو پکاري نو اوس وی چې دا مړي نه اوري او کافر اوري نو بیا دا خبره صحیح نه ده او کوي چې کافرم نوري او مړم نوري دام صحیح نه ده ولی د کافر وګونو خو کار کول کافرانو وګونو خو سبن کړي نو سکانو خو رښتیانو نو سمدم د دنیا ارسه اوریدل نو حقیقت دا دی چې کافر خو اوریدل کوي نو که اوس وی چې دا مړ اوریدل نه کوي نو بیا خو مشابهت پاتې نشو
کوي چې کافر کوي او مړی نه کوي کوي چې دواړه نه کوي نو بیا خبره د حقیقت نه خلاف ده نو بیا به مراد د دې شي نو مراد د دې نه دا دی چې دا کافر په شان د مړی دی مړی اوریدل کوي قبلینا کافر اوریدل کوي قبلینا په دې ځکه د سماع نافع نفي ده مطلق سماع نفي نه ده چې په قبر کې مړی اوریدل نفي نه قبر کې مړی اوریدل کوي خو قبلینا په دنیا کې کافر اوریدل کوي قبلینا نو په دې ځکه دا دلیل د سماع موتا نه دی بلکې دا دلیل د اثبات سماع دی څنګه د اثبات سماع دی کافر اوریدل کوي قبلینا نو دا شان دا مړی اوریدل کوي قبلینا نو عدم قبولیت او عدم انتفاع نفي شو د دې آیت کریمه نه زمون د دور معتزله پنځپیریان چې وته ویل شي نن سبا خو پکې هغه خدای پاک لیوانې کړي سم لیوانې سپېتی جوړ دي منیر شاکر دی که منیر کافر دی هغه د ډرایورانو په کول چې په راسیټ باندې او د پښو په شان غټ غټ بریتي اخو بيخي لیوانې شي او تی بوتي شي خدای خبر چې دا آزار و پسې علی مسلمانان دغه د فتنې او ساتي کما خبره طبيعت نه خلاف په څنګه پسې لګي یو صاحب له تراوی نشته د سره وښتنه حالانکه تراون انکار د شیګان عقیده ډېر او تی بوتي الله دې رحم وکړي نو پنځپیران د آیت په دلیل کې پیش کی په عدم سماع باندې په نفي د سماع موتا چې د عمل او قبر کې اوریدل نه حالانکه دا خبره راسي نه ده او بیا دومره د پوری غلو کې دا پنځپیران وای کسو کې چې په قبر کې د عمل اوریدل کوي نو دا سړی مشرک او کافر دی وای دا قیده د شرک ده د دروغ وي ظالمان دي مسله ده مړی اول دو قسم دي یو نبی دی بل غیر نبی دی بل اوریدل په قبر کې دام دو قسم دي یو اوریدل د فرشتو نه دي او بل د دنیا د خلقو نه دي اولنې خبره که وفات شوی پیغمبر دی نو اتفاق د مسلمانانو سره پیغمبران په خپل قبرونو کې اوریدل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل روضه مبارکه کې ژوند دي اوریدل کوي د مسلمانانو اتفاقی عقیده الله دې موږ تاسو بیا بوزي پیغمبر علیہ السلام روزه ته چې ورشه سلام اچي نو په دې نیت به اچي دا نبی علیہ السلام اوري اتفاقی ده نبی علیہ السلام فرمای من صلی علیه عند قبر سمعته سوچ چې زما قبر سره خوا کې ما سلام واچي زی په خپل اورم نبی علیہ السلام وایي اورم او چلر نه واچي نو پرشتي را نسي نو یو اوریدل پیغمبر علیہ السلام دی هغه اتفاقا د مسلمانانو دی نه پکې د صحابه اختلاف ده شته پکې نه پکې د عام مسلمانانو شته اوریدل کوي څلور مذهبونه متفق دي دیم د عام اموات خبره ده نو په دې عام اموات کې بیا تاسو ته مې دوه قسم دي قبر کې د سوال جواب د فرشتو خبرې دي هغه په دې قبر کې د عمل اوري اتفاق د څلور مذهب مسلمانانو دي څلور مذهب مسلمانان په دې خبره متفق دي چې په دې قبر کې د دې مړی نه د فرشتہ سوال جواب کې نو د صاحب قبر اوري جواب ولور کوي اتفاقی د څلور مذهب مسلمانانو دي یو صورت دار ته دنیا د خلکو وسړي ورغي پلار قبر سره د مور قبر سره درو تلاوت او تشور کو دعاګانې وکړي آیا دا قبر کې دا مړی اوري او کنوري په دې کې بیا د صحابه کرام اختلاف شته ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وي د دنیا والا خبره دا مړی نوري عبد الله بن عمر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا صحابه کرام وایي چې په دې قبر کې دا مړی پروت دي د دنیا والا خلکو دا خبره اوري نو ګوره دواړو طرف ته صحابه دي یو طرف ته صحابیه وي نوري بل طرف ته صحابه وي اوري بیا د صحابو شاګردانو کې
بعضی وی اوري بعضی وی نوري. اغینا بعد بیا مسلمانان تر دا علماء دیوبند پوری دو ډلې دي. بعضی وی په دې قبر کې د مړي د دنیا والا خبري اوري او بعضی وی نوري. خو په دې کې دواړه جانبه د یو بل قدر احترام کوي. کم وی چې اوري د دې نور خبره ته غلط نه وي، هغه ته غلط نه وي. کم وی چې نوري نو د دې نور خبره ته غلط او شرک او کفر نه وي. مسلمانان په دې طریقه دي. فاستما درې صورت بیان کړ. یو اوریدل د پیغمبر علیه السلام اتفاقی، دویم اوریدل په قبر کې د سوال جواب د فرشتو اتفاقی. کم د دنیا والا خبرې دا قبر سره خوا کې دا اوریدل کوي کنه کوي، نو په دې کې اختلاف د صحابه د دور نه روان دي. بعضی مسلمانان وی اوري صحابه کرامو د دور نه، بعضی مسلمانان وی نوري د صحابه کرامو د دور نه. خو هر یو د بل احترام کوي. دا مسله د دور صحابه اختلافي را روانه ده. په دې کې یو جانب تفسیر، تذلیل، تکفیر، تجهیل کول دا حرام ناروا دي. اوس کته وی چې څوک وی چې اوري مسلمان نه دي نو تر پکې صحابه راوستل، کته وی چې نوري دا مسلمان نه دي څوک چې دا خبره کوي نو بیا دې پکې صحابه راوستل، حالانکه تکفیر د صحابو دا زندقه او کفر دي. اوس په دې کې پنځپیران کم خواري. پنځپیران وی که څوک وی چې د قبر کې مړی اوریدل کوي وی دا سړی مشرک دی. نو موږ وایو چې ستاسو دا فتوا راځي په صحابه باندې، ځکه دا خو صحابه کرام هم ویلي دي قبر کې مړی اوریدل کوي، لکه تاسو ته ما دا نمونه واخیستل. او چې ته وی چې څوک وی چې مړی اوري دا مشرک دی، نو تا خو صحابه مشرکان او کافران کړ. نعوذ بالله، نه خپل د ایمان نه خلاص شي، نو پنځپیری بی ایمان شو. په دې عقیده باندې د سماع موتا په مسله کې چې د دې تشریکی عقیده وي، نو پنځپیری په دې باندې خپل باندې به ایمان ګرځي. پنځپیران وی کې یو سړی د نبی علیه السلام پر روزه سلام واچي نږدې او په دې خیال چې دی اوري وای د عقیده هم د شرک وای دا سړی مسلمان دی کافر دی. څومره بد خلق دي. الله دې مسلمانان د دې فتنو نه وساتي. غټه فتنې دي. نو هم د دې پنځپیران نه تنقی کوي، بیا منکر حدیث لکه منکر کافر غونتی شي ته جوړ شي، یا تنوابی جوړ شي. لکه پنځپیران کې یو حضرت علی اول بریلیو بیا پنځپیری شو، اوس وابي شوی دي. سپینلو پټه په سر باندې چولی او وابیانو په ډېر زیات خرچې شروع کړي. موږ خیال کوي اسینه اوس په خرچې کوي، سبا په تاسو نه زیاته خرچه چاو کوي، بیا دا عمل کوي. وابیان نبر قادیانان دي. مخکره کې دي چوک ته دی وابیان وروست. دا د پنځپیرانو ترقی ده. اول بریلی بیا پنځپیری بیا وابی، دا سيزي بیا قادیانی شي، مسلمین شي قادیانی شي. نو د دې آیت نه پنځپیران استدلال کوي چې په قبر کې مړی اوریدل نه کوي، او کڅوک وي چې اوریدا مشرک دي. دا عقیده د پنځپیرانو خپل باندې بنا په کفر ده. ځکه چې قائلین د سماع موتا ته مشرکان او امت مسلمه یو لوی جماعت بشمول صحابه تا کافر کړل، لہذا خپل در کې ایمان پاتې نشو. نن سبا پنځپیران ډیر غالی معتزله دي، او پاغه غالی اعتزال کې یو عقیده د بیدادا چې دا فتوا دی لګي او دا راځي په صحابه باندې. او بیا هم زموږ مسلمانان وي یره بس یو قران دی هم دغه پنځپیری مو یو دیوبندی مو یو قران دی وابی مو یو پنځپیری مو. نو قران خو یو دی، خدا خبرې پکې د کمی د خېټه کې دغه غلطي د دې وجنه زمنګ د علماء دیوبند فتوا ده چې د پنځپیریانو سره سبقونو کې شریکېدل، دا غي بیانات اوریدل، دا غي تقریرونه اوریدل، هغه پس منځونه کول دا ناجایز دي. د دې آیت صحیح محمل می تاسو ته بیان کو. مړی په قبر کې اوریدل کوي قبلینا، کافر په دنیا کې اوریدل کوي قبلینا. چې قبلینا نو مسله د عدم انتفاع شو، مسله د عدم سماع نشو.
او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کم کسان کافران دي دا پشان دړندو دي ته دې ته رهنمایي نشي کولی ستا خبرې به څوک اوري صرف مسلمانان نو مسلمان اوري ځکه چې هغه قبلي نو کافر اوري خو هغه قبلي نه اورېدل ته کې خپل ذمہ داری خلاصې بیا چې کله د قیامت ورځ الله جل شانه به یو زناور پیدا کی دابت الارض خلق سره به خبرې کوي نو په دې رکوع کې دا ذکر کیږي نو فرمایي وقال الذين كفروا او يا كسان چې کافران دي اذا كنا ترابا کله چې شومنګ خوري او اباؤنا زمنګ پلاران انا لمخرج ايم براوي سر شو د قبرنا لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا فتاقي سر من سر وعده کړل شوی دا من سر مو زمون پلاران سر من قبل پخوا ان هذا الا اساطير الاولين ند دا مگر پخوانه قصې دي قل تو فرمایا سیرو فی الارض تاسو ګرځي پزمک کې فنظرو پس تاسو ګوري کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم وتمخفکیږي په دې باندې ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او تمکیږي پتنګې کې دا غس چې دوی کوم تدبیرونه جوړي په دې ظلم خپکوا ويقولون متى هذا الوعد وإذا كافران كلبي دا وعد دا عذاب إن كنتم صادقين كچرتا سرشتني قلت فرمي عسى قريب دا أن يكون ردف لكم قريب دا چشبا ردف لكم نزدید تاسو تا بعض الذي باج عذابنا تستعجلون چې تاسو کوم په جلدې باندې غواړئ نو قريب دا چې عذاب پتا سو باندې زر راشي وإن ربك لذو فضل على الناس يقينا صارف خاوند فضل په خلق باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لكن سردين شكر نباسي وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون بشك صارف خام خافي پاسچ تكن صدورهم چې پټړي دي د دوی سنو وما يعلنون واسچ ښکار کوي وما من غائبة في السماء والارض ونشتريز پټیدون کسی پاسمان نو پسمکو کلا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ کې موجود دي ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل یقینا دا قرآن کریم يقص على بني اسرائيل دی بیانوی په بني اسرائیل موجوده وبان اکثر الذين فيه يختلفون اکثر غسیزنا چې دی په کې اختلاف کې د امور د دیننا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين يقينا دا قرآن قام هداية ورحمة دا مؤمنان دا پارا إن ربك يقضي بينهم بحكمه بشك استعرب في سلبو کی پما بین دا دی کی بحكمه فقبل حكم سرا وهو العزيز العليم ودا الله پا غالب في ذات فتوكل على الله پس توکلک پا الله باندې انك على الحق المبين يقينا تبخكارا حق باندې انك لا تسمع الموتى يقينا تنشي اورولي كافرانو تا چې دی پشان دمړو ولا تسمع الصم الدعاء او تنشي اورولي کانو تا اوازنا اذا ولوا مدبرين کله چې دی وګرځي تاسو تشاکون کی دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک فرمایي چې تین شي اورولي نو دام دلیل ندی چې اوریدل نفي ځکه دلته نفي د اسماع د اورول نشي کولی مثال بداش یو طالب بل طالب ته په دې فلان کې طالب باندې ډوډۍ نشي خوړی نو لسکه هغه په خپل هم نشي خوړی په خپل خوړی شي خو تی په نشي خوړی پیغمبر علیہ السلام تی وت اورول نشي نو هغه خپل اوریدي شي الله پاک په صلاحیت اچول دي په دې قبرونو کې اوري د فرشتو سوال جواب اوري خدا کافر د دې پشان دي ردي اوري خو لیکن قبلینا لکه قران کریم کې دا مضمون بار بار ذکر کی پیغمبر علیہ السلام ته دې مړ ته نشي اورولي مراد کافری نو کافر ته نشي اورولي ځکه دا کافر خو قبلینا وګونه خو کار کوي نو مراد نفي د اسماع دا او دیم نفي د سماع نافع دا وما انت بهذه العمي او تنه پیغمبر علیہ السلام ہدایت کوون کړندو تان دلالت دغې د گمراهینا ترې نمای کو نشه کولی لندو تا لندو د زړتا دغې د گمراهینا ان تسمعوا تنش اور ولی دا پیغام
الا من یؤمن بیااتنا فهم مسلمون مگر هغه چاته چې ایمان ولري پایاتونه باندې فهم مسلمون پس دی اخلاص مندي وإذا وقع القول عليهم وركل چراشی پدی باندې وقت عذاب اخرجنا لهم دابة من الارض قیامت وقت پراشی من بروباس پدی باندې او دابه زناورو دزمکینا تکلمهم چې خلق سره خبرې کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون یقینا خلق دی او پایاتونو زمون باندې لا یوقنون چې یقین ساتو پنځپیران چې په دې قبر کې د دې مړی دا اوریدل نه مني د دې وسره بل یو عقیده تړلې ده ځکه پنځپیران وی په دې قبر کې دا مړی عذاب ثواب نه محسوسي چې عذاب ثواب نه محسوسي جون پکې نشته اوریدل موي نه کوي پنځپیرانو په نس باندې په دې قبرونو کې دا مړی په شان د کانو پراته دي څنګه چې کان کې هیڅ قسم جون نه دا شان په دې مړی کې نه حالان کې دا عقیده انکار د عذاب قبر ده د دې وجه په دې پسې موږ علما فرمایي چې موږ کول مکروه تحریمی دي قیامت ته نږدې به یو دابه روزي د صفا غونډې نه او دا به خلکو سره خبرې کوي او مؤمنان به پیژني کافران به پیژني علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر عثمانی کې د دې متعلق وضاحت کړي چې د دې باره کې څومره واقعات نقل کړي خلکو دا ټول بے بنیاد دي خدا بروزي ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا په مکه رکوع کې علامت د قیامت ذکر شو په دې رکوع کې وقوع د قیامت ذکر کی کله قیامت راشي الله جل شانه با ټول خلق راجم کی هر جماعت د مجرمانو نه یو جماعت رو باسي دې ته الله پاک کو فرمایي تاسو زماد آیاتونو توضیح کړو په ناپوهه او په جهالت سره بیا په دې باندې عذاب راشي او بیا الله پاک تخپل توحید دلیل ذکر کی چې تاسو ګوري شپه می در باندې پیدا کړی بیا چې کله قیامت پر ورځ باندې اول شپه له اوهلی شي اسرافیل علیہ السلام چې کله اول شپه له اوهی نو په دې وخت کې دا څومره خلک چې په دې قبرونو کې مړ دي او دنیا کې وفاتي قبرونو کې اوس ژوند دي دا ټول با واپس مړ شي ټول با په قبرونو کې چې څومره دي دا غي نه بعد په دنیا کې چې څومره دا به مړ شي دینه بعد دویم شپېلې او بیا اسرافیل علیه السلام کوي دویم شپېلې چې اوهی نو په دې وخت کې به دا خلک د خپل قبرونو نه واپس بیا را پاسي اول شپېلې سره به دا خلک په قبرونو کې ختم شي مړ بشي سلویخ کال بعد به بیا اسرافیل علیہ السلام دویم شپېلې اوهی او د دین بعد به خلک د خپل قبرونو نه واپس را پاسي روبزي او د حشر میدان ته روان شي شپېلې به دوی اول سره ټول خلک نو کېدل او دویم سره ټول خلک پاسېدل د دې شپېلې نه با سوق په امن کې نو مفسرین لیکي سلور مقرب فرشتي شهیدان پیغمبران یا حاملین عرش فرشتي چې عرش الله پاک نیولې دا فرشتي به د دې شپېلې د تکلیف نه په امن کې وي او نور به ټول خلق د دینه په یره کې او دا غرونه به ټول والوزي
بیا به هر چاته د خپل عمل نیکانو ته نیکې او بدانو ته د خپلې بدې سزا میلو شي. بیا نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې ته د خلکو ته وایي چې ما ته حکم شوی د الله پاک د عبادت د قرآن کریم د تلاوت او د سورت په اخره کې بیا نبی علیہ السلام د الله صفت ذکر کوي نو فرمایي وَيَوْمَ نَحْشُرُ او یاد کاوره چې موږ به راجمع کړو من کل امت د هر امت نه فوجا یو ډله یو جماعت ممن دا چانه یکذب بیااتنا چې تکذیب کو زمونږ د آیاتونو فمیوزون پر دوی به ډلې کړي شي یا بدی سارول شي حتی تر دې پورې دا جو کله چې دی راشي قال الله پاک به فرمایا کذبتم بیاات تاسو زما تکذیب کړو دا آیات تکذیب تاسو کړو زما د آیاتونو ولم تعیتوا بعلم تاسو احاطه نو کړی پاغي باندې د علم په لحاظ سره اما دا کنتم تعملون یا سوغه چې تاسو کول هغه ټول تاسو د مت آیاتون تکذیب کړی او قال قول عليهم بما ظلموا او را بشي عذاب وینا پدی باندې پسو د شرک د دوی فملان تقول بدی بخبر نشي کولی علم يردين غوري ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مسرا یقینا من ګرځول د شپه او شپه ليسكنوا فيه د پاره دي چې یاره ماسل کی پای کې والنهار مسرا او رزرنا چې دی پدی کې ځان ترې وګټي ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون یقینا پدی کې خامخانه د قوم نه پاتې ایمان نوړي ويوم باورت باندې ينفخ في الصور چې پکې وول شي ول پکې پښپېلې کې ففزع من في السماوات ومن في الارض پس وبيريږي هغه څوک چې اسمانو کې پس مکه کې دي تمام مخلوقات الا من شاء الله مگر الله پاک څوک وغواړي وكل اتوا داخرين ټول بل الله پاک تدي راضي داخرين ذليل وعاجزا وتر الجبال تحسبها جامده او تبويني دا غرونه چې تخيال کې پدي باندې چې دا ولاړ دي ويتمر مر السحاب او دا الوزي تیریږي په شان دا د اوریزید الوتلو دروانه دلو دا روان شي په شان د روانه دلو د اوریزو سن الله الذي دا کار د الله پاک ذات اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی یوسف انه خبير بما تفعلون بشک الله پاک خبردار ساز پکارونو من جاء بالحسنه فله خير منها ها چا چراته ګکړو پنه کې باندې فله خير منها د پاره بدانه کا دانه کی دا بهتر دي ته جزاء دنه کې ملوشي هم من فزع يومئذ امنون او دی په دا ورځ باندې د دې تکلیف نه پامن باندې ومن جاء بالسيئات او چا چراته ګکو په شرک او کفر په ګناه باندې فكبت وجوههم في النار پدی به غرزول شي په مخونو سره په جهنم کې هل تجزون الا ما كنتم تعملون تاسو بدل در کول مگر تاسو د عملونو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي يقين ما توكم شوي د چې عبادتكم در رب د دي خار مکه مکرمه الذي غزات حرم چې محترمه ګرځول ده وله كل شيء او د الله پاک د پاره یو سي د امر ته نكون من المسلمين او ما توكم شي ز شمد مسلمانانو د جماعت وانا تو القران ما توكم شي لولم قران کریم تلاوت فمن يتدا چا چې هدایت قبول ک فإنما يتدي لنفسه د یقین د هدایت قبول ک خپل ځان د پاره ومن ضل سوچ چې گمراه شو فقل فاستغفر انما انا من المنذرين يقينا زجيم د يرون كنيم وقل الحمد لله الذي توفر ما ټول صفاتنا الله پاک وقل الحمد لله توفر ما ټول نعمتونه د الله پاک د پاره دي سيريكم آياتي زرد زبو خيم تاستا خپل آیاتنا خپل نخي فتعرفون پستاس و پیجن غیلرا وما ربك بغافل عما تعملون او ندي استعربنا خبر استاسو د عملوننا